بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، څنګه تاسو ټول ټیک ټاک یې؟ الله نو امید دی چې ان شاء الله تاسو به روغ جوړی د خیر او کور کې به تاسو سټډیز ته ښه ټایم وخت ورکوي. د هیومن ریسورس مینجمنٹ په یو نوی لیکچر کې تاسو په خدمت کې حاضر یم او ان شاء الله په دې لیکچر کې به موږ خبره کوو د فنکشنز اف هیومن ریسورس مینجمنٹ، یعنی د هیومن ریسورس مینجمنٹ غټ کارونه کم دي یا هغه کارونه چې کوم په هیومن ریسورس مینجمنٹ کې کومګه هغه کم دي. نو ډیر امپورټنٹ لیکچر دی جی، زه امید لرم چې ان شاء الله دا لیکچر به تاسو ضرور خوښیږي. د لیکچر د امپروومنٹ لپاره یا داسې نور مختلف قسمه سوال جواب تاسو په ذهن کې وي، تاسو د دې ویډیو په یوټیوب باندې کمنټس کې تاسو ماته ویلې شئ، نو زه به د هغې مطابق ان شاء الله تاسو لپاره چینجز وغیرہ په دې کې راوړم. نو چا چې زما یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ، او چې کوم د غنټې بټن د جی دا هم تاسو کلیک کړئ چې زما د نوی لیکچر چې کوم مختلف قسمه نوټیفیکیشنز چې هغه تاسو ته در رسیږي. په دې لیکچر کې چې کوم فنکشنز مونږ لرو هغه هیومن ریسورس اور مین پاور پلانینګ دی. ټولو ناول ایچ آر پلانینګ هم دې ته ویلی شي یا مین پاور پلانینګ هم دې ته ویلی شي. ایچ آر پی یا ایچ آر پلانینګ څه ته وایي؟ ایچ آر پلانینګ determines as to how many and what type of personnel will be determined by the jobs which need to be staffed, and job related information is therefore necessary for HR planning. نو HR planning څه ته وایي؟ ګورئ چې تاسو د ټولو نه اول چې په هیومن ریسورس مینجمنٹ کې کم یو کار کوي هغه د هیومن ریسورسز لپاره پلانینګ کول دي. اوس په دې پلانینګ کې موږ څه کوو جی؟ په دې پلانینګ کې موږ ګورو چې زموږ په ارګنایزیشن زموږ په کمپنی کې موږ سره څومره جابس خالی دي، کم جاب د پاره مونږ ته یو شخص پکار دی، یو هلک یا یو جینۍ پکار دی، یا تجربه کار هلک یا یو تجربه کار جینۍ مونږ د پاره پکار ده چې هغه په دې جاب باندې صحیح کار وکړي او زمونږ د جاب چې کوم ضروریات دي هغه پوره کړي. نو ایچ آر پلانینګ ډیر امپورټنٹ دی جی، ډیر زیات ضروری دی. تاسو ته دا پته نه کنه چې تاسو سره څومره پوسټونه خالی دي او تاسو سره د کم جاب ځای دی په کمپنی کې یا په ارګنایزیشن کې، که سرکاري اداره وي که پرایویټ یا شخصي اداره وي. نو په هغې کې به بیا تاسو اول دا معلوموئ چې یاره ما سره خالی ځای څومره دی او د دې دپاره به زه کم کسان اخلم. نو ګورئ کوالیفیکیشن به معلوموئ چې کم خلک تاسو انتخابوئ د کم پوسټ دپاره. نو د هغه پوسټ دپاره د یو کس تعلیم څومره پکار دی، د یو شخص تجربه څومره پکار ده، یو شخص کې څومره سکلز مهارت پکار دی، دا ټول به تاسو معلوموئ. او دا پلانینګ چې دی نو دا ډیر ضروری په دې وجه باندې هم دی چې تاسو ته پته ولګېږي چې وایي پېښور کې، په جلال آباد کې، په افغانستان کې یا په پاکستان کې د دې پوسټونو دپاره د دې جابز دپاره تاسو سره خلک شته یا تاسو به د نورو ملکونو نه دا خلک راغواړئ. نو که تاسو د خپل ملک نه راغواړئ بیا هغې ته تاسو که لږه سیلري هم ورکوئ نو هغې به راځي. لږه سیلري نه مراد دا نه دی چې تاسو بیخي هغې سره ظلم کوئ، زیاتې کوئ، نه. خو لازمي خبره ده چې ما ته په پاکستان کې یا په افغانستان کې یو شخص ملاویږي د یو جاب دپاره، نو هغه یو خاص حد پورې د هغه چې څومره حق کېږي هغه له به زه هغومره سیلري ورکوم، هغه به ما سره راضي کېږي، خوشحالېږي به. او چې کم خلک زه د بهر ملک نه راغواړم او هغې باندې زه په خپله کمپني کې جاب کوم، نو لازمي خبره ده هغې به ډېرې پیسې غواړي. نو ایچ آر پلانینګ ډېر امپورټنټ فنکشن دی د هیومن ریسورس مینجمنٹ او ډیر ضروری دی جی. دویم نمبر فنکشن موږ سره هغه ریکروټمنٹ سلیکشن اینڈ پلیسمنٹ آف پرسنل دی. یعنی ټول فنکشن موږ یو ګڼو خو په دې کې یاد ساتئ چې لکه دا مختلف کارونه دي. ریکروټمنٹ بیل شی دی، سلیکشن بیل سیز دی او همدغه شان پلیسمنٹ بیل شی دی. نو اوس ریکروټمنٹ کې مونږ څه کوو جی؟ ریکروټمنٹ کې مونږ هغه ذریعه معلومو چې د کم ذریعې په مطابق تاسو د خلکو ته معلومات ورکوئ چې وایي زموږ په کمپنی کې دومره جابونه دي او د دې دپاره مونږ ته دا کسان پکار دي یا دومره تجربه والا یا دومره تعلیم والا کسان مونږ ته پکار دي. نو ریکروټمنٹ ګوره چې تاسو کله په ټي وي ایډورټیزمنټ کوئ، که تاسو ته دا ضرور لګي چې موږ په ټي وي ایډورټیزمنټ وکړو نو زیات نه زیات به اپلیکیشنز یا کینډیډیټس وغیرہ به موږ ته راشي. که تاسو وایئ چې نه اخبار کې ورکول ښه دي نو اخبار کې ورکوئ. که تاسو وایئ چېرته فرض که په ویب سایټ باندې موږ ورکو
او د ویب سایټ په ذریعہ باندې ډیرو خلکو ته پته لګي چې را په دې ارګنایزیشن کې جابس راغلي دي نو تاسو په ویب سایټ ورکړئ. دا څومره ذرایع چې دي کنه که تاسو د ارګنایزیشن د نه څوک انتخابوي او که د بهر نه کوي نو د دې لپاره به تاسو ټول نه پهلا ایڈورټایزمنټ کوي. اوس د دې ایڈورټایزمنټ لپاره چې کومې طریقې تاسو استعمالوي د ریکروټمنټ ویل کیږي. او سلیکشن څه ته وایي؟ سلیکشن نه مراد چې کله د خلک خپل اپلیکیشنز جمع کی فارمز جمع کی تاسو د جابس د پاره په ارګنایزیشن کې په کمپنی کې او هغې نه بیا تاسو ټیسټ اخلئ، هغوی نه تاسو انټرویو اخلئ، هغې نه تاسو په دې پروسس کې داسې نور مختلف قسمه چیکنګ تاسو کوئ، دې ته بیا سلیکشن ویلی کېږي. پلیسمنټ څه ته وایي؟ چې کله تاسو خلک انتخاب کوئ او هغه خلک بیا په خپل سیټ باندې په خپل وظیفې او په خپل جاب باندې هغې تاسو کېنوئ، خپل دفتر ورته خای، خپل وظیفه او جاب ورته خای، تاسو هغې ته پلیسمنٹ ویلی کېږي. نو ډفرنٹ سورسز آف مین پاور سپلای آر ټیپډ. The applications of various applicants are screened and the selected applicants are required to take certain empowerment tests and those found successful are asked to appear in the final interview. Us دریم نمبر فنکشن څه دی جی؟ هغه موږ سره ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ آف امپلایز. چې کله تاسو نوی امپلایز کارکوونکي واخلئ، هغه نوی امپلایز راغلل ستاسو په ارګنایزیشن کې جاب هغې شروع کو، اوس ستاسو کار دا دی د مینیجرز او د کمپنی د مالکانو کار دا دی چې دوی ته ټریننګ ورکړي. د ټریننګ په ذریعه باندې به دا امپلایز یو میاشت یا یو هفته یا 2 هفتو کې دوی به دومره قابل شي چې لکه دوی به داسې شي لکه دوی په دې کمپنی کې تاسو سره یو کال تیر کړی وی. نو ټریننګ اینډ ډیولپمنټ ډېر زیات ضروري دی چې دې سره د امپلایز په نالج کې اضافه راځي، د ټریننګ اینډ ډیولپمنټ سره د امپلایز په سکلز مهارتونو کې اضافه راځي او د ټریننګ اینډ ډیولپمنټ په وجه باندې د امپلایز په عقل کې پلانینګ سکلز کې داسې د دې اضافه راځي. سو ټرین ایچ امپلای properly to develop technical skills for the job for which he has been employed and also to develop him for higher jobs in the organization. نو هر یو امپلای له ټریننګ ورکول پکار دیجی، دا غ ټیکنیکل سکلز، دا غ نالج سکلز دې کې څه شي اضافه راشي او دوی دومره قابل شي چې هغه د ارګنایزیشن کوم وظیفې دي ته موږ ورکړي دي، جابس چې کوم موږ دي ته ورکړي دي په صحیح طریقې سره ښه طریقې سره سرته ورسوي. څلورم فنکشن دی جی اپریزل آف پرفارمنس. پرفارمنس اپریزل involves assessment of the actual performance of an employee against what is expected of him or her. Such assessment is the basis for awarding promotion, effecting transfers or assessing training needs. ګورئ اپریزل وی چیکنګ تا، ایویلویشن تا، چیکنګ تا. پرفارمنس یعنی موږ د امپلایز پرفارمنس چیک کو چې وی امپلایز موږ د کم کارونو لپاره اغوستیو، د کم وظیفو جابس لپاره اغوستیو، امپلایز هغه کارونه صحیح طریقې سره وکړل یا نه، یا د دوی نه څه غلطي شوي وي، یا د دوی نه څه کمی راغلی وي، یا دوی کم کارونه ډېر ښه کړي وي چې د دې موږ ته معلومات وشي چې کومو خلکو ډېر زیات ښه کارونه کړي وي او په ښه طریقې سره یې زموږ مقصد ترلاسه کړي وي، هغه خلکو ته به موږ پروموشن ورکو، هغې له به سیلري زیات کو، هغې له به سکیل زیات کو. چې چا ډېر محنت نی کړی هغه خلک به بیا مونږه څه کوو، هغه خلک به بیا مونږه ټرانسفر کو، هغه خلک مونږ وباسو، هغه خلکو ته مونږ ټریننګ نور ورکو وغیره وغیره. دا مختلف طریقې دي. پنځم نمبر چې کوم فنکشن دی هغه موږ سره remuneration of employees دی جی. remuneration of employees نه مراد compensation of employees هم ویلی شي تاسو، rewards of employees هم ویلی شي، compensation management هم دیته ویلی شي، remuneration management هم دیته ویلی شي. So wage and salary administration, and this function is concerned with the determination of adequate and equitable remuneration of the employees in the enterprise. So the sub functions concerned with the determination of equitable wages include the following. ګورې جی دې کې دا یو څو خبرې خو دي، خو زه غټې غټې خبرې تاسو سره په دې کې دا شریکول غواړم. ریمونریشن وایي معاوضه، یعنی کم سیلریز او کم ویجز، تنخواه او مزدوري چې کارکوونکو ته مونږ ورکوو هغې ته ریمونریشن ویلی شي. اوس دا هم د ایچ آر یو ډېر ضروري فنکشن دی چې کم امپلایز مونږ سره لګیا دي کار کوي، هغه امپلایز ته مونږ داسې دومره سیلري ورکو، دومره مزدوري ورکو چې مونږ سره خوشحاله وي او په مارکیټ کې چې نورې کمپنیانې دي یا خو د هغې مطابق مونږ ورکو یا د هغه کمپنیانو نه مونږ کم
کم سے کم چې هغې نه مونږ کم ورنکو د هغې نه یا زیاتې ورکو یا د هغې مطابق برابر مونږ ورکو نو زمونږ امپلایز به مونږ سره ډېر زیات خوشحاله وي نو دې ته ریمونریشن آف امپلایز یا کمپنسیشن مینجمنٹ یا ریمونریشن مینجمنٹ ویلی کیږي نو ما خلاصه تاسو ته وویله چې دا کوم اے بی سی خبرې دي په دې کې دا خلاصه ده ګډ ورکینګ انوایرنمنټ شپږم نمبر فنکشن دی او ګډ ورکینګ انوایرنمنټ دې ته ویلی کیږي چې تاسو په ارګنایزیشن کې داسې ماحول پیدا کړي د کارکوونکو دپاره چې هغه امپلایز خوشحاله وي هغوی ته کار کول اسان وي هغوی یخنۍ کې ګرمۍ کې هغوی ریلیکس وي اوس لکه د ګرمۍ موسم دی نو د ګرمۍ په موسم کې تاسو خپله سوچو کې چې د اے سی په کمره کې تاسو ناست یئ نو ستاسو زړه به خوشحاله وي ګرمي به نه تنګوي خوله به درته نه ځي تاسو به ښایسته کار کوئ بهترین کار به کوئ تاسو به تکړه یئ ښه مزېدار به تاسو کارونه مخکې وړئ او که چیرې تاسو فرض کا داسې ماحول کې لګیا یئ چې هلته کې خلک ماحول خرابوي ګرمي وي یا سخته یخني وي او د هغې انتظامات ارګنایزیشن کمپني تاسو لپاره نه کړي نو بیا به ستاسو موډ خراب وي او په موډ خرابېدو کې سټرس وي په تاسو باندې خدای مو که بیمار به شئ تاسو ته به مسلې پیدا شي هغې په وجه باندې تاسو کارونه بیا صحیح نه شئ کولی اووم نمبر دی ویلفیر اکټیویټیز دی ویلفیر اکټیویټیز وي د ښېګړې کارونه کول د امپلایز د ښېګړې کارونه کول ایچ آر ایم کې یو فنکشن موږ سره دام دی چې ګوره څونه هم مینیجرز دي هغوی به د خپل امپلایز د ښېګړې کارونو خیال ساتي لکه دیز اکټیویټیز ریلیټ ټو د فزیکل اینڈ سوشل ویل بیینګ آف د امپلایز اینڈ دیر فیملیز اوس دې کې ګوره فیملیز موږ ذکر راولو چې تاسو به اکثر کتلي وي که نه چې بعضې کمپنیانې دي که نه هغه د خپل امپلایز یا د کارکوونکو دپاره څه کوي د خپل امپلایز یا د کارکوونکو دپاره هغې کورونه جوړ کړي واړه واړه او ورته وایي چې بھئی تاسو دې کورونو کې اوسېږئ او خپل فیملیز هم راولئ ځان سره دلته کې پاتې کوئ دا ویلفیر اکټیویټیز دي جي دې کې میډیکل فیسلیټیز هم راځي چې تاسو هغې ته ووایئ چې کله بیمار شي نو کمپني به ستاسو مدد کوي کمپني به تاسو هسپتال ته بوځي د هسپتال چې څونه خرچه وي هغه به کمپني پوره کوي دا هم په ویلفیر اکټیویټیز کې راځي او داسې نور ډېرې مختلف قسمه خبرې دي د لوبو دپاره ځایونه ورته تاسو جوړ کوئ کرکټ ګراؤنډ ورته ورکوئ فټبال ګراؤنډ ورته جوړ کوئ نو دغه څیزونه ډېر امپورټنټ دي چې د دې په ذریعه باندې تاسو امپلایز سره ښېګړې کولی شي او امپلایز ورسره نور هم خوشحالېږي د هغې په کمپني کې نور هم زړه لګي هیومن ریلیشنز in most of the big organizations the HR managers help in collective bargaining joint consultation and settlement of disputes whenever they arise. So it is important to point out that the responsibility of fulfilling the requirements of various labor laws like Factories Act, Industrial Disputes Act, etc. also rest with the personnel department. بالکل جی پورے کم کارکون کی امپلائیز او مینیجر چې موږ سره په ارګنایزیشن کې کار کوي زموږ به دا کوشش وي چې د دې امپلاییز په خپل منځ کې چې څومره مشکلات وي اختلافات وي هغه په خوشحالۍ ختم شي یا داسې طریقې سره ختم شي چې ارګنایزیشن ته تېنه هم نقصان نه وي او امپلاییز ته تېنه هم نقصان ونه رسیږي نو دې ته موږ هیومن ریلیشن وایو یا گریوینس هینډلینګ څه ته ویلی شي helps in laying down the grievance procedure to redress the grievances of the employees. Yani the personnel manager can do a great deal in maintaining industrial peace in the organization as he is responsible for setting various committees on discipline, labor welfare, safety, grievance, etc. He helps in laying down the grievance procedure to redress the grievances of the employees. Grievances satawiji خفګان سټرس وغیره څنګه چې سټرس مینجمنټ موږ وایو که نه دوز د امپلایز کنټرول کول دي نو د یو مینیجر د هیومن ریسورس مینیجر دا هم یو کار دی په ایچ آر ایم کې ډېر امپورټنټ چې امپلایز سټرس کې پریږ نه دي امپلایز خفه پریږ نه دي امپلایز ته خفګان ورنه کي هغه خفګان که د بیهیویر په وجه باندې وي چھټي نه ورکولو په وجه باندې وي داسې طریقې استعمال نشي د هغې په وجه باندې امپلایز ته تکلیف ورسیږي خفګان ورسیږي نو دا زموږ لیکچر وجي نور فنکشنز په مختلفو کتابونو کې سلایډس کې به نور مختلف وي تاسو به اکثر کتلی وي خو بهرحال دا مین فنکشنز دي چې کوم موږ بار بار ګورو زه امید لرم چې زما دا لیکچر به په تاسو باندې ښه لګېدلی وي انشاءالله یو نوي لیکچر سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم په خپلو دعاګانو کې ما ضرور یاد ساتئ د الله په امان